يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. رب ذوالجلال په دې آیات کې فرمایي اے د ایمان خاوندانو مانه مدد غواړئ په صبر سره او منځ سره او یقینا رب وایي زه د صبر کوونکو ملګری او مددګار یم، زه هغې سره یم. حدیث کې راځي حضور پاک ارشاد فرمایلو وی څه بهترین شان دی د مؤمن وی چې کله په هغه باندې مصیبت راشي نو وی په دې باندې د صبر وکړي او وی کله چې په ده باندې صراحت راشي د الله طرف نه خوشحالي راشي دی د الله شکر ادا کی وی دا اصل مؤمن دی او د شان هم دا دی. امام زین العابدین رحمه الله فرمایي وی کله چې د محشر ورځ شي په هغه ورځ باندې چې کم خلک منځګزارئ هغې سره به حساب کتاب وشي چې منځ دې کړی دی د دې بدله دا د واخله او ځه جنت ته. که منځ دې صحیح وي نو په هغې به تا ته اجر میلو شي، که صحیح نه وي اجر پې نشته. زکات دې ورکړی دی محض د رب رضا دپاره پوره دې ورکړی دی، اجر به درته میلو شي. حج دې کړی دی ریاکاری د دنیا ښودن کې دپاره نه دی، محض د رب رضا دپاره دی، نو په هغې د هغې مطابق به تا ته اجر میلو شي، بیا به ته جنت ته داخلیږي. خو یو اعلان به وشي او منادي به د محشر په ورځ باندې اعلان وکړي صابرین خلک کم یو دي چې په دنیا کې په تکالیفو په مصیبتونو باندې صبر کړی دی، نو وی دا ټول کسان به ودرېږي. وی دې ته به ویلی شي چې ځئ جنت ته، لا حساب کتاب شروع نه دی، مخکې چې ځي فرشتې به یې څاري کې وي چېرته ځئ؟ وی جنت ته روان یو. ولې ځئ؟ رب وی جنت ته لاړ شئ، لا خو حساب کتاب نه دی شوی او تاسو څوک خلک یې؟ دی به ورته چې موږ صابرین یو، موږ په دنیا کې د الله په هر یو حکم باندې صبر کړی دی، په هرې فیصلې هم صبر کړی دی. او رب پخپله فرمایي انما یوفی الصابرون چې کم خلک صبر کوونکي دي نو هغې له به زه بدله ورکوم د اجر د څه شي بغیر حساب. څه حساب به دې نه زه نه اخلم، لا حساب کتاب شوی نه دی او صابرین جنت ته داخل شو. نو د دنیا په معاملاتو کې صبر پکار دی. د صبر لوی فضیلت دا دی، خاصیت دا دی چې انسان باندې کله شهوانیت زیات شي دی په هغې صبر وکړي، ځان دې د ګناه نه ایثار کړي. کله د مال تنګ دستي په د باندې راشي دی صبر وکړي. جسمانی امراض په د باندې راغه څوک ترې لرې کولی شي، رب نه علاوه څوک هم نشي لرې کولی. په دې باندې دی چې صبر وکړو نو الله په دې باندې اجر ورکوي. یو زنانه راځي حضور پاک له یا رسول الله وی د مرګي مرض مې دی، وی دعا وکړه چې الله رانه دا لرې کړي، ځکه دې وجې نه زه بې حیا شم چېرته راپروزم، سړي مې ګوري په ځان باندې نه پوهېږم. حضور پاک ورته وی دعا به درته وکړم خو وی که په دې دې صبر وکړو الله به اجر درکړي. یا رسول الله وی زه په دې صبر کوم چې الله پې اجر راکړي، او وی د اجر بدل هغه جنت دی. خو وی دا دعا راته وکړه چې الله مې بې پردګي نه راولي، نو حضور پاک ورته دعا وکړه چې الله دې تا له بې پردګي نه راولي. یو وجه دا ده. دویم انسان ته چې کله څه تکلیف څه پریشانی راشي نو دی د مونځ طرف ته متوجه شي، مونځ دې وکړي، الله نه دې وغواړي. دا د انبیاو طریقه ده. حضور پاک ته به چې کله څه خبره راغه څه حاجت به راغه فزعوا الی الصلاة، مونځ طرف ته به لاړه، مونځ به یې شروع کو. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي ده بیبي ساره چې کله هغه ظالم بادشاه د هغې د عزت د اخیستو کوشش کوي هغه ځي هلته رب ته ودرېږي او الله نه غواړي په مونځ باندې ودرېږي. نور انبیا داسې وګوره، جریج وګورې، جریج دا یو بزرګو په یو خیمه کې به ناست ځان له یو جومپړی جوړه کړې وه، نو په ده باندې چا د زنا تهمت لګولو چې کله پې د زنا تهمت لګي هغه جومپړی وله سوځوي،
وي هسې بزرګي کې دی وخت کې دی راپاڅېدو رب ته ودرېدو رب نه یې وغوښته. روایت کې راځي عبدالله ابن ابي اوفی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل وی کلم چې یو مسلمان ته حاجت راشي وی هغه د بهترین اودسو کی د هغې نه پس ته د رب ته ودرېږي او 2 رکعته صلات حاجت دی وکړي او د هغې نه پس ته د بیا دا دعا وی لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم اسأل موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا قضيتها يا أرحم الراحمين. وی چې کله دا دعا وغواړي وی الله د هر یو حاجت پوره کړي. خو وجه دا ده چې مونږ هر څه هغې ته پرېښي دي چې د دنیا د معاملاتو نه ستړي شو تکالیف نه ستړي شو نو هغې نه پس ته راشو الله بس دنیا ستړی کم اوس مې ته مددګار شي. کله چې څه پریشانی راځي اول رب ته متوجه کېدل پکار دي په هغې باندې صبر کول پکار دي. په هر یو سړي باندې تکلیف او راحت خو راځي په دنیا کې داسې یو کس نشته چې په هغه تکلیف نه دی راغلی. لقمان حکیم نوم خو ټول اورېدلی دی قرآن کې هم ذکر شته دی د یو کس غلام و نو هغه کس په د ده ډېر زیات خیال ساتلو چې کم د ده آقا و هغه وی د ده دومره ښکلې فهم دی دومره ښکلې جوابونه ورکوي په هر یو خبره پوهېږي نو هر خوراکونه به یې ښایسته ورکول لباس به یې ورته ښایسته اچولو یو ځل یې خربوزه روړو کټې کدلی ورکه ده خوړه نو ده ښه ډېره وخوړه بس په ختمېدو شوه چې کله د ده آقا راواغېسته هغه خولې ته واچوله نو هغه دومره ترخه وه چې هغه وغورځوله الټیانې شان پې ولګېدي وی ای لقمان وی تا دا ما ته ویل نه ما خو په تا بیا دا نه خوړه ورته یې آقا وی ټول عمر دې را باندې د رحمتونو باران کړی دی ټول عمر دې راله ښه خوراک را کړی دی که یو ورځ ستا د دې لاسه ما ته دا ملو شي نو زه به پې صبر نه کوم نو که ټول عمر په مونږ الله رحمتونو باران وکړو څه وخت زمونږ الله تعالی امتحان اخیستو مونږ یې راونیوو نو ته به څه کې رب نه به لرې کېږي. په روایت کې راځي وي کله یو انسان له الله څه درجه ورکوي هغه درجه داسې وي چې د ده اعمال د هغې مطابق نه وي هغه شانتې عمل دی نشي کولی په دنیا کې چې هغه مقام ته ورسي نو وي الله په ده مصیبت راولي تکلیف دله ورکي وی چې دی په دې باندې صبر وکړي نو الله وی دی به بیا زه هغه مقام ته ورسوم. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وی حضرت داود علیه السلام باندې یو چې کله مصیبت راغی نو هغه رب نه تپوس کوي وی الله وی بنده له د مصیبت په بدل کې څه ورکې او ورته وی رب ذوالجلال ورته فرمای اے داود وی کله چې زما یو بنده په مصیبت باندې صبر وکړي وی دته زه د ایمان جامې واغوندم د ایمان جامه داسې دي چې رړی د ایمان نه منور کم بیا به د ده رړه ته هر څه نه مخکې ایمان راځي چې سم پراته دي اول به ایمان راځي. ایمان څه شی دی یو ځل شمس الحق افغانی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو ورته وی حضرت ایمان څه ته وایي په یو مجلس کې دې تپوس وکړو او ورته فرمایي وی ایمان باندې خو مونږ کلونه تېرو په مدرسو کې داسې لوی بحث دی خو یو اسانه خبره درته کوم وی امنتو بالله قرآن د الله وحدانیت د پیغمبر خاتم النبیین وی چې په دې باندې ستا داسې ایمانی ستا د زړه چې کم فولادي غر دی وی دا ټوله دنیا هغه غر پسې انخلي د اوربشو دانې عمر هغې نه لرې کړي نو ستا ایمان نشته که معمولی شک دیم پیدا شو ایمان دی تللی دی دا ایمان دی خو مونږ نن سبا ایمان یقین وکړه چې هغه مسلماني مونږ قیمت لګولی دی د هر یو مسلمان خپل یو قیمت دی چې په څه باندې به دی خرڅېږي په څومره قیمت باندې به دی خرڅ شي خو الله وایي چې څومره تکلیف در باندې راځي ته پې صبر وکړه زه به تاله په دې باندې اجر درکم. حضرت ایوب علیه السلام صبر ته ګورې نه بعضې روایتو کې 9 کاله راځي بعضې روایتو کې 18 کاله راځي وی چې څه مرض ورته لګېدلی و عمریان ښځې ګډې بیزي هر څه ترې لاړه خو الله تعالی وایي چې د ایوب صبر عجیبه صبر و
چې کله ژبې ته مرض رسی وی الله وی ستا د ذکر نه پیوزم الله واپس هر څه ټیک بالکل روغ رمټې که څومره صبر یې کړی ټولو کې زیات مصیبت چې راځي په انبیاو راځي د انبیاو نه پس ته بیا صحابه کرامو باندې راغلی دی چې خپل کورونه یې پریښي دي بچي یې پریښي دي رشتهدار یې پریښي دي هغې نه پس ته چې کم سړی نیک وي شیخ سعدي رحمت الله علیه فرمایي وی یو ځل مې زړه کې اشکال لاغو چې الله وی چپلې مې نه وې الله وی ټولو خلکو له ورکې او ماله چپلې نه راکې د بدعمله خلکو ګورې کم سړی عبادت نه کوي زه خو ټوله ورځ ستا عبادت کوم وی مسجد ته ننوتم چې ومې کته د یو سړي خپې نه وي مې الله شکر دی چې خپې خو دې راکړي دي صبر کوم په دې باندې چې کم نعمت رب درکړی دی په دې باندې صبر وکړه رب وی د دې اجر به زه تعالی در کوم او داسې اجر به در کوم چې ته به حیرانې هغې ته شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وی د سړي ته به دا څنګه پته لګي چې دا مصیبت زما دپاره د صبر امتحان زما دپاره عذاب دی او که دا زما دپاره اجر دی هغه وی چې کله په انسان باندې څه امتحان راشي او دی د الله بړایي بیانوي دا د ده دپاره اجر دی او کله چې دی د الله نه واوړي عبادات پرېږدي غافله شوي دا د ده دپاره عذاب دی تانوی رحمت الله علیه وی کله چې په یو سړي باندې مصیبت راشو دی استغفار شروع کی نو وی دا د دپاره اجر دی خو که د دې برعکس شو د الله ناشکري ادا کوي دا د خدای عذاب کې نیولی دی نو دا به د سړي پہچان کیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناشنا صبرو یو ځل بغضیان خلک ارزی کی د هر سړي خپل یو دشمنی څوک د علمیت د وجې نه د چا دشمن شي څوک د مال د وجې نه څوک د عهدې د وجې نه نو د هغه دشمن داسې شی و چې دی خو لوی عالم و یو کس وله راغه ورته وی ما اورېدلی دی ستا پلار مړ شوی دی وی بالکل وفات شوی دی وی ما دام اورېدلی دی چې ستا مور ډېره زیاته ښکلې ده خو بوډۍ ښځه وه خو به دې کس هسې چیړلو ورته وی مور خو دې وی دا مور به دې ما له په نکاح رانه کړي او ورته وی زما مور عاقله بالغه ده وی زه به هغې نه تپوس وکړم چې یاره هغې څه فیصله وکړه نو بیا به زه تا ته ووایم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته روان شوی دی چې روان شو نو دا کس راپرېوت هلته مړ شو نو چا ترې تپوس وکړو وی دا کس څنګه مړ شوی دی وی دی صبر ووالو زما وی ما دومره صبر وکړو وی الله زما د صبر د وجې نه دا سړی ووالو نن سبا چې څوک چاته دا وایي چې یاره مور دې په نکاح راکړه په هغه به څه تېرېږي هغه به د خولې نه لاویستي نه چې د 22 غاښونه به یې لاندې پرتي دا صبر دی په صبر باندې ناشنا اجر رب ذوالجلال ورکوي د صبر 3 قسمه دي صبر علی الطاعات چې رب کم یو عبادت په مونږ فرض کړی دی په دې صبر وکړه په دې کې دا مه وایه چې مونږ زما دپاره دومره دی بل له دومره دی زکات دومره دی هغه له دومره دی نه دا مو چې د قرآن په دې حکم کې تا ته اشکال دی د پیغمبر په دې حدیث کې تا ته اشکال دی نه چې څه رب ویلی دی څه پیغمبر تشریح کړی دا صبر علی الطاعات دا یو دی صبر علی المعاصی په ګناه باندې په بد الله ته منې کړی دی یو کار نه په دې باندې ته صبر وکړي شراب حرام کړی دی الله طرف نه حکم دی خنزیر حرام کړی دی د رب طرف نه حکم دی بس په دې باندې دا شانتي عمل وکړه دا شانتي نور څه اعمال دي الله تعالی راو پتا باندې حرام کړی دي نو دا هغې نه ځان وساته خو چې ته هغه کار پسې انخلي نو هغه کار بیا ګران شي سړي دپاره دریم چې کم دی صبر علی المصائب په سړي باندې مصیبت راغه په دې باندې صبر وکړه په دې باندې الله ته کینه چې الله بس تا راوستی تی رانه لرې کولی شي علمګیر بادشاه د ده په وخت کې یو وزیر مړ شه نو بچې دومره وړوکی و چې دی خو نه شو دغه کولی چې دی د هغه پلار په ځای وزیر شي نو یو ځل ناستو د یو دریا په سیټ باندې ناستو نو د الک وله راغه نو علمګیر بادشاه د ماشوم د دې لاسونو نه ونیوه او هغه مزاق یې ورسره کول او ګپې لګوله اوبو ته یې ښکته که ورته یې لاندې دې وغورځوم ورته وایي مې غورځوه وی زما لاسونه د داسې بادشاه په لاس کې دي وی چې زما پړه کې هېڅ یره نشته هغه چې د ده دا خبره واورېده وی یره دې ماشوم کې فهم عقل ډېر دی راوچتې که چې راوچتې که وی دی د پلار په ځای وزیر ولګوی نو مونږ سوچ دې دا وکړو چې مونږ د چا په لاس کې یو
مونږ د رب په لاس کې یو، زمونږ بروسه نشته. یو بزرګ خبره کوي وی ما په رب چې بروسه راغه او توبه مې وویسته، وی هغه د یو غلام د وجې نه، وی قحط سالي راغه ټولو خلکو منډې والې، یو خوا پریشان بل خوا، یو غلام مې وکتو ښه ښایسته خاندي او مزې کوي ګرځي. مې ولې؟ وی خلک به خپه وي زه د یو داسې سړي غلام یم چې هغه ډېر مالداره دی او وی زما رزق د هغه په لاس کې دی، وی 2-3 ښارونو رزق هغه له راځي. وی ما سوچ وکړو چې یو معمولی شانتی د دنیا یو مالداره سړی د هغه غلام دومره خوشحاله دی، مونږ خو د رب ذوالجلال غلامان یو، مونږ ولې په رب بروسه نه کوو چې دا رزق هغه تقسیموي؟ نو د رب نه لرېوالی زیات شوی دی. او صبر خو په یو صورت باندې نه کوو چې کله لږ تکلیف مصیبت پریشانی راشي مونږ په الټا د رب ناشکري ادا کو. رب ذوالجلال وی زما بندگان ما ته کنزل کوي، وی چې کله پې تکلیف راشي نو وی دی ما پسې خبرې کې یقین وکړه. مخکې ورځ مسله مې ویلو مخکې هفته یو زنانه وی زما خاوند وی دا څنګه خدای دی العیاذ بالله چې مال رزق نه راکوي، وی دی نه ښه ده چې هندو شم. مې به ته وی هندو شم ته شوې چې تا دا خبره وکړه، نو معمولی مصیبت پریشانی در باندې راغه دا شکر وکړه الله دله څومره عجیبه وجود در کړی دی، څومره ښکلی رزق دله الله رب العزت در کړی دی. هغې باوجود ته داسې کې یو زنانه وه د هغې ماشوم مړ شه. کله چې دا راغه نو کېناسته، یو ته وایي چې ماشوم یې مړ شوی دی خو هغه یو بچی او خاوند یې نو تسلي نه کېده، یو لځي ویره چې دا بچی مې روغ شي. طبیبان ورته مړ شوی دی او نه بروسه مې نشته. نو یو کس سړی هغه چا ورته وایي چې ما دې ورته وښي ماله دې راشي، چې کله هغه له لاړه ډېر هوښیار و ورته بچی به دې ژوندی شي. خو وی دا اوبه مې دله درکړي، وی ته لاړ شه دا لوټه واخله، هغه کور نه اوبه وروړه په کم کور کې مړی نه شوی. نو هغه لاړه وګرځېده چاته ځي تاسو کره مړی شوی دی، زما خو پلار مړ دی، تاسو کره مړی شوی زما خو نیکه مړ دی، زما خو بچی مړ دی. چې راغه نو مایوسه شو، هو دا څنګه چل دی؟ او ورته صبر وکړه صبر. هر یو کور کې دا غم راغلی دی، یوازې اول ته نه چې ته په دې غم کې ککړی. کله چې د چا بچی مړ کېږي نو روایت کې راځي وی رب ذوالجلال فرشتو ته وی چې لاړ شه د دې فلاني د بچي روح قبض کا. وی کله چې قبض کې ورته وی د فلاني د ړم میوه دې راوشکوله، وی اورو مې شکوله رب ته خو پت دی. وی د سړي څه کیفیت و؟ وی الله وی هغه ستا حمد بیانولو، ستا شکر ادا که. وی خو په جنت کې دله یو محل جوړ کوي د هغې نوم بیت الحمد کېده، چې هغه یو کور چې د غم په وخت کې زما تعریف کړی دی. وی دا د دې سړي دی چې اچا بچی مړ شي. یو صحابي به راتلو حضور پاک مجلس ته، چې کله به را داخل شو د مجلس ته هغه سره به بچی و. ورته وی یا رسول الله وی دې بچي سره ډېره مینه کوم. وی څومره مینه کې؟ وی زه د سره دومره مینه کوم الله دې هغه عمره تا سره وکړي حضور پاک ته وی. نو څه وخت پس هغه صحابي نه ښکارېده، بیا چې راغو یوازې حضور پاک تپوس کې څه شو پلانې؟ وی د هغه بچی وفات شوی دی. وی ځئ چې تعزیت لی ورشو تپوس وکړو دعا ورته وکړو. کله چې ورغه نو حضور پاک ورته وی ستا هغه بچی وی ستا دا نه ده خوښه چې د جنت په هر یو دروازه کې هغه تا ته ودرېږي، په هر یو دروازه کې هغه ستا استقبال وکړي؟ وی ولې نه یا رسول الله؟ وی دا صرف ما دپاره ده؟ وی نه، وی د محشر په ورځ باندې وی چې د چا اولاد وفات شوي، صرف هغه اولاد نه چې کم پیدا شوي وفات شوي. پر بل روایت کې داسې راځي وی نیم ماشوم ولې نه نیم، هغه بعضې وخت کې د حمل ساقط شي ماشوم ضایع شي، وی هغه ماشوم هم وی د محشر په ورځ باندې به رب سره به دې جګړه کوي د مور پلار باره کې. وی چې کله دې داخلیږي جنت ته داخلیږي نو الله به ورته زه جنت ته د مور پلار فیصله د جهنم شو دی. وی نظم وی الله ما نه دنیا کې مور پلار جدا و دلته څنګه جدا کم؟ وی ښه وی زه وی دا مور پلار دې ځان سره ونیسو جنت ته داخل کا. صحابي ډېر زیات خوشحاله شو. نو په غم باندې صبر کول مونږ باندې چې کله تکلیف راشي، ګوره دنیا معاملات دي، رزق کموالی زیاتوالی د الله طرف نه دی، پریشانی خوشحالي د الله په لاس کې ده، مړ ژوندی د الله په لاس کې دی. که مونږ چېرته مړی وشي نو هغه مونږ د شرع خلاف کوو، که ژوندی وي واده خوشحالي وي په هغې کې خو مونږ الله دومره خفه کو ډمامې ډنګ ډونګ هر څه کې دومره نښتي یو. الله مونږ څومره خفه که
او بیا مونږ وایو چې یاره په ما تکلیف راغو او بیا الټا د الله ناشکري کو په هر یو مصیبت په هر یو تکلیف باندې د الله حمد بیانوي چې الله ته ډېر ښه د دې نه بدترې را باندې ما او قاعده دا ده رب وایي چې کله یو سړی په تکلیف کې وي او هغه زما شکر ادا کی رب ذوالجلال وی دا نعمت ولا زیات کم. الله تعالی زموږ ټول نه راضي شي.